الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. نن 1 جولائی 2024 تاریخ وقت می د واحد الله وحدان پنځپيري یو کلیپ وریدو. باغی کلیپ کی د مناظرین د تیختي او د مفتی سراج الدین صاحب د تحریر نه د تختیدو د پارا یو سو بهانه پیش کړی. اولنې باندې دا پیش کا چې تاسو مخکوي د مفتی توصیف صاحب نه لیکل را واخلا. دا په وخت کې چې کله تاسو د مناظرو جماعت تحقیقاتی کمیټي وان کو په وخت کې تاسو تچاویلی نو یقینا دا خو ضروری خبره و. دویم تا ته چې موږ دا لیکل یادو چې لیکل لا واخلا دا غي بنیادی وجداده چې سبات د مناظرو کې او د خپل جماعت د تردید کې تانه برأت کې دا بیا ډیر د نقصان او د خفغان خبر استاد پاره هم دا زمنګ د پاره هم استاد پاره دا چې تا خپل کوشش کړي خواري دي کړي زمنګ د پاره دا چې استاد جماعت برأت راشي نو موږ چې ټیم مودي سړي سر اسزایک د دې وجه موږ تا ته چې لیکل را والا دا سې لیکل صوبایي د مرکزی امیر نه چې موږ به د واحد الله وحدان د مناظرین برأت نکو. لیکن ته په دغه خبره باندې غفي سره د پوهې ځان جاهل او بیوقوف جوړې. بیا دی وی دا تاسو باندې کوئی نرور باندې موږ نکو باندې تکې زکا چې تلیکل نه راخلی بل دی چې پتاس د جمعیت د مشران اعتماد نشتا نو ځان په خبره باندې پیګه دا غوګونه د لیک صفا کا. مونږ ته هر بار وایو چې زمونږ مناظرات تاسو سره د جمعیت د پلیټ فارم نه ده د نوجوانان احناب د پلیټ فارم نه ده او کله د جمعیت د پلیټ فارم نشو نو تاسو مونږ وایو چې ته د پرویز خټک او د اسد قیصر چې تاسو د جلسې د تفسیر د ختم مهمانان خصوصي او د جناب عمران خان صاحب چې تاسو د شیخ طیب صاحب مستقل د استقبال لپاره اسلام آباد ایرپورټ لا د غید لپاره خصوصي تګو موږ به تاسو بیا چې لیکل د غوی نه را واخله. لیکن دا مسله د سیاسی جماعت د جمعیت علماء اسلام او دا پی ټی آی د پاکستان تحریک انصاف یا تاسو په اتحاد کې د جماعت اسلامی یا د نیشنل د حقیقت سره زمونږ اختلاف نه دا د اشاعت او د نوجوانان احناف طلبه دیوبند د جماعت مذهبي بحث دي. بل دی وی چې تاسو په علماء دیوبند کې مختلف جماعتونو د محکم در تویل چې استاد عطا الله بندیالوی ځان لاقیدا د خضر حیات ځان لاقیدا د منیر شاکر ځان لاقیدا استاسو د اشاعت او د مفتی مجتبی صاحب د دې مشرانو جدا عقیده دا سنورم در کې لري دي. لیکن بیا به مسله بل طرف ته لاړ شي. دا قیاس چې په موږ باندې کې د خپل جماعتونو تاول وګوره اعتراض په موږ الو کې خپل در کې سني بیا دی وای چې استاسو جماعت نوجوانان احناب څوک نه پیژني نو زویم چې دا ستا په جهل او په عناد باندې بنا دي. په 1 اگست 2015 باندې چې کوم تحریر اتفاق تر رسیدلو پاغي تحریر باندې سرنامه لیکل ده تنظیم نوجوانان احناب طلبه دیوبند او ارشاد توحید و سنت کے درمیان عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتفاق 1 اگست 2015 د ماسپخین د مانځټیم 1:30 بجا دا اصل تحریر د الحمدلله واستین پیجنې مشران دې په دستخط کې ته سګن پیجنې. بیا دی وی زمنګ جماعت تحفظ عقاید اهل سنت دي ساده جماعت حقیقت کې څوک نه پیژني. د دې د وجنا ستاسو مشران ترسه پورې تحقیقاتی کمیټې د مناظرو یادول ستا تحفظ نه یادو مفتی مجتبی صاحب چې مناظره کول ارشاد توحید او سنت یادو هغه تحفظ نه یادو تحقیقاتی کمیټې نه یادول. دا ستا جماعت څوک نه پیژني نوجوانان احناف الحمدلله ستا مشران کشران ټول پیژني او یوازې تنه تمام اهل باطل پیژني. او بیا دی وی چې نوجوانان احناف د لوفرانو جماعت دي نو یقینا دا خاص اخلاق دي چې سړی قران ته کنزل کې قران ته نعوذ بالله د کنزل کتاب وي ناغه مونږ ته څنګه کنزل نه کی. قدیم د الله پاک شکریا ادا کو چې مونږ ته کنزل کوي اکابر د اخلاص شو صحابه د نبد شو
نیکان خلق دنه بچو تر اوسه پورې چې بخاری ته بخاری ویغه دنه خلاص شو نو د دې وجه نه موږ په دې د الله پاک شکریا ادا کو چې تاسو د کنزل توجه موږ ته نوجوانان حناب تراوړې دله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث بخاری شریف غونتی بهترین د حدیثو یو مستند کتاب او د قران کریم د رب العالمین کلام او کتاب هغه تاسو نه خلاص شو په دې د الله پاک شکریا ادا چې داغه په جمع ډال جوړ شو او بل دی وی چې تاسو رب زما بحث په مسله او په قدر حیات النبی نرورا په حیات النبی باندې په اتفاق راغلی دی باقاعده تحریر پرې کړی شوی دی دستخط شوی دی په دې عقیده باندې خطا تر اوسه پورې وی چې په دې مسله د حیات النبی مناظره کې تاسو شکست خوللې دي چې موږ شکست خولې بس ټیک د کنه اتفاق به موږ کړی دی کنه موږ په خپل شکست د خپل ځن فاسد مطابق شکست باندې دستخط کړی بیا مناظره ولیکي خلکو ته دغه زما قدر ها البته حقیقت کې شکست تاسو خوللې په مسله د حیات النبی علیه السلام کې تاسو عقیده د نبی علیه السلام د روزي مبارکي د حیات د جسد عنصري نه ده کتابونه پاغي تاسو گواهی تاسو ابل ورځ مولانا اسماعیل صاحب سره چې کوم لیکل باندې دستخط شو د سواد د بلال مولانا په ځای کې د بلال مولانا په موجودګۍ کې تاسو مفتی حفیظ الله چې تاسو د جماعت ارشاد توحید او سنت سړی د مونږ شاکر سره ملګری دي هغه نه چې پنځپیران په دې کې شکست خورلې تاسو د پنجاب مولانا مفتی زبیر هغه نه چې پنځپیران په خپل شکست باندې دستخط کړی دي نو شکست تاسو خورلې تر اوسه بتاوي چې تاسو شکست خورلې خو جماعت دې دا تسلیم کړي چې شکست تاسو خورلې او بل ته مو آیا چې مسله حیات النبی مناظره کو حیات النبی باندې یو مسله اتفاق تر رسیدلې ده الحمدلله اوس په حیات النبی چې اتفاق راغی او دوباره ته مطالبه کې تر اوسه دی چې فتح منګ حاصل او شکست تاسو بیا د فتح نه بعد دوباره فتح غواړي که څنګه خدا حقیقت کې ته وې چې مسله د حیات النبی کې دی شي او ان شاء الله دا ګمان به غلط نه چې تاسو مشران تاسو ویلي چې په 1 اگست 2015 مناظره کې تاسو شکست خورلې پټ به درته ویلي ان شاء الله دا خبره مې ټیک تاسو ویلي چې تاسو عقیده د حیات النبی اتفاقی هغه باندې تاسو شکست خورل لہذا دوباره بیا مناظره جوړه کا او تخپل کوشش دا کې استقبل ګمان او خیال او سوچ دادي چې دغه شکست خورده مناظره دوباره ز فتح او کامیابی تبوزم او کنه فتح تلاړ نشي نو کم از کم یو نتیجه باندې اتفاق برا نشي نو مناظره په منځ کې خراب شي هغه زول ریکارډ به خراب شي لیکن الحمدلله په دې باندې موږ اوس اتفاق لرو او تاسو مفتی مجتبی صاحب اوس اتفاق لري هغه عقیده باندې دستخط کړی دي لہذا دوباره په دغه عقیده باندې مناظره ته بالکل مکوا او نه تا تر دغه عقیده د مناظره اجازه شته ځکه مسله غځي کې حل شوی ده بل دی وی چې پنجاب کې د مناظره حیات النبی هغه د پنجاب مسله ماحول الته څنګه ترتیب پاغه باندې خبر نه کو اگر چې دا په دغه ځای کې ډېر سپکه خله استعمال کړي دا منګم استعمالول شو او دا بزم تاته اویم زویم چې زم مناظره کوم شیخ طیب صاحب ما سره کینو زم مناظره کوم مفتی سراج الدین صاحب ما سره کینو او بیا چې مفتی سراج الدین صاحب او تختیدو شیخ طیب صاحب او تختیدو او دومره قرضا کچره ما سره چا دی کینو زه دومره انعام ورکوم چې را سره کین سبب اعلان وکم مفتی صاحب سراج الدین صاحب او تختیدو شیخ طیب صاحب او تختیدو دا خطا صرف د خپل هغه کپنه مشورتیا د پاره د خبره ټولیک نور پتا زپیم بل دی وی چې مفتی فدا صاحب سره یو پیره مناظره شو په مسله د عذاب قبر چې کله اتفاق را سره کو نه سره باغي بیا مخکې خبر نه اتفاق را سره روح مع الجسد عنصري عذاب او ثواب دواړو حاصل عذاب او ثواب د قبر روح او جسد عنصري دواړو ته په تعلق درو د جسد عنصري عذاب او ثواب زمنم او د دې عقيدي منکر دا گمراه د اهل سنت والجماعه خارج اعتقادي بدعتي دي او مستقل امام جوړول یا مکروه تحریمی دي اوس په دغه مسله سره اتفاق وکا نو پاقیده عذاب او ثواب د قبر باندې اتفاق راشي مفتی فدا صاحب خبره مکوا په سولیزو کې بناتی کلی کې چې مناظره مجلس جوړ شو دام د نوجوانان احناف غیرتو چې ستا په اجره کې الحمدلله تقریبا 9 غنټه موږ بحث کړی تشبیه تقریبا 12 بجې شو اخره کې دی راته بجلی بند کا اوس هم هغه مناظره په سوشل میډیا چلیږي زیستو او تم دروغ موعد الله نه او یریګ لعنت ته باندې راځي
پاغه مناظره کې خو تویم نه دبل اوریدل خبره مکوا ز په مناظره مجلس کې الحمدلله د خپل جماعت خدمتګارو پاغه ځکه چې کله مناظره مجلس ختم شو یو بجې بجلی راته بند کا تر دې چې موبایلونو کې چارج ختم وو د ریکارډ د وجینا بیا تاسو دغه علاقې ته کور چې کوم میزبانو هغه موږ خپل الټور او استپاغي کې موږ خپل مرکز ته راوستو تختیدل منګو که تختیدل ته د خدای بنده مونږ خدا طارق ابن زیاد پشانکار کړو کېشته مم سوزولې وي ټیکسي کې تلو ټیکسي مور علیګل واپس التیسارو استاد زینا د پنځپیرانو چې کوم د کور میزبانو د چا چې زیو دی روا هغه خپل باندې په خپل گاډي کې راوستو مرکز ته نو تول دروغ د خدای نه یریږي سره د پګړې او ته زدون الوی علامه يم په ما و د خپل مشران اعتماد دي مشران به اعتماد به باندې کوي خامخا مسله ده اندو میں کانا راجا یو سترګې والا پړندو کې باچاوي تم پکې دغه شان یو باچای او ته ګردام وای چې ته لوی عالم پتا د ملګرو اعتماد دي ته په دې ګستاخه په دې سپکو په دې کنزلو په دې ګډ وډ خبرو باندې خپل ملګرو مشر کړي ځکه که علمیت لحاظ سره شي نو په دې صوبه کې لوی لوی علما کله مناظرې میدان شي تاسو په اشاعت کې لوی لوی علما مناظرین موجود دي خو تا چې مشرکای په صوبې او بیا د خضر حیات صاحب صوبې امیر جوړي نو معلومیږي دا چې د دې سپکو خلو د وجې او د دې ګډ وډ بکواساتو او د دروغو د وجې نه امیر کړي او بیا دې اخیره کې یو ډېر سپکه خبره کړې ده وای تاسو قاذورات سوځي مخامخا کنزل خو بکین که تا سر حق کتاب کنزل کو تاج دا پګړې په سر کې دا سنت طریقه شکل صورت دې جوړ کړی دی دا کنزل د پاره کله مسلمانان د دوکې د پاره اوس اخیره کې تبیا و مسله د استشفاء باندې کته مناظره ته تیار ډېر وخت نه پستاس طرف نه خبره چلیږي مسله د استشفاء عند قبر النبي صلی الله علیه وسلم باندې مناظره ته تیار شه خو شرط بداوی چې د خپل صوبایي امیر نام مفتی سراج الدین صاحب نو تحریر وروړي چې موږ بلدنه براءت نه یو مسله دا شو ویم کله دین علاوه لکه څنګه چې تاسو هر ځای کې لګي جمعیت علماء اسلام علماء دیوبند کافر او مشرکان دي بس یو عقیده زمنګ را واخله یو عقیده به تاسو را واخلم بحث بو کې ان شاء الله دنیا ته بو خایو چې تاسو دا فتوا د کفر او د شرک دا ټیکو او غلطه وا او زمنګ چې پتا زبان کوم فتوا راځي ان شاء الله دنیا ته واضح کو یو عقیده بستاوي تعین کوا یو عقیده به زمای تعین وکول او کته وي چې بټخیله کې بحث شوی دي نو بټخیله کې خود تاسو ملګرو تعین د عقیده نه دي کړی بعض عقید کفر شرکیه تحریر په سوشل میډیا چلیږي تحریر موږ سره موجود هم دي الحمدلله نو بعض عقید شرکیه کفریه بعضی خو مجهول تعین اغي نشو کول کتی کول شرا میدان تشا خو تحریر به ضرور وروړي د دین علاوه تاسو اشاعت په ملګرو ته ویل چې دا ګور یاد وساتي واحد الله وحدان سے تاسو د مفتی مجتبی سے په تحریر باندې قطعا اتفاق نه لري او تاسو د مفتی مجتبی سے په دغه یک مګس مناظره کې په شکست باندې مکمل قانع دي ما سره واتس اپ ریکارډ موجود دي پاره کې چې کوم میسجونه کړی دي نو یقینا ټول په دې باندې په زبان حال سره گواہی ورکړي چې مفتی مجتبی سے مناظره کې شکست پړلې او د چې وای چې زه مناظره کوم دا ځکه وای چې زه بس نه مناظره کوم یو به می جنډو چې تشنوم به می اوچت شي مشهور بشم او د مدا چې خپل هغه مرده کې بلګه سا پیدا شي د مناظره چې کوم میدان کې دي شکست عامل ملو شو او جنازه چې په یکم اگست باندې وتلی وا اق جنازه دی وای چې واپس به راځوندې شي او ان شاء الله تر د مرګ با دغه جنازه ته چرته هم د خپل عقیده واپس تازه نه کی او واپس په کې جن پیدا نه کی الله جل شانه دې مونږ ته په خپل عقیده د اهل سنت والجماعه علماء دیوبند استقامت نصیب کی او د داسې فساق فجارو بد اخلاقا او د کنزل مارو د خلید الله ټول مسلمانان او ساتي واخر دعوان الحمدلله رب العالمین.